ګټونکو السلام علیکم. زه یم د میدان ډیجیټل پروګرام د پولې نه پورې راپورې ډیورنډ کې آر فار پروګرام سره شمیم شاهد تاسو په خدمت کې. په دې ننني پروګرام کې موږ د افغان وګړو د پزور د یستو د شړلو په باره کې تاسو سره خبره کوو. اطلاعات داسې دي چې پخوا خو په پنجاب کې تیر یوې میاشتې نه بلکې د روژې کې هغې شروع شوې وه په اسلام آباد کې او په پنجاب په مختلفو ځایونو کې. هلته به افغان وګړي نیسل، هغه به په حوالاتونو کې، تاڼو کې او په جیلونو کې کېښودل او د هغې نه وروسته بیا هغې د تورخم په لار باندې یا د غلام خان اعظم ورسکو په دې باندې به هغې افغانستان ته لیږل. اوس اطلاعات داسې دي چې پرون په کوټه کې د مختلفو پولیسو د هغې چې کوم د نورو سکیورټي ادارو خلک دی نو هغې په هغې باندې چاپې وال شروع کړي دي. هلته کې نه صرف افغانان نیسي، هغه جیلونو ته اچوي، هغه حوالاتونو ته اچوي او د هغې نه وروسته هغه د چمن او په نورو لارو باندې هغه افغانستان نه وباسي، واپس کوي. بلکې د هغې کورونو ته تالې اچولی کېږي، هغه سیل کولی شي. دا هلته کې یو ډېره عجیبه خبر روانه شوې ده. د وړاندې نه د هغې په باره کې خو ساده د شمار نه دي راغلي، خو چې کوم عکسونه راغلي دي، کوم تصویرونه راغلي دي د هغې تر مخه هلته کې په کوټه ښار کې په مختلفو علاقو کې دا واقعیات پرون شوي دي. د دې نه علاوه د پنجاب نه، د اسلام آباد نه، آزاد کشمیر نه او د ګلګت بلتستان نه د افغان وګړو په زور ایستل شروع دي. روزانه په حساب باندې په درجنونو خاندان فامیلونه هغه تورخم ته راوستی شي. د تورخم کې بیا هغه د امیګریشن د لارې په زوره باندې د پاکستان نه شړلی شي. د یادونې وړ ده چې د دې نه علاوه د کوم د افغان سټیزن کارډز هولډرز چې کوم دي نو هغوی د رضاکارانه تلل هم روان دي، د پی او آر کارډ هولډر چې کوم دي نو هغه هم روان دي. روزانه د تورخم په لار باندې تقریبا د 1200 نه واخله تر 1500 پورې نفر دا د تورخم په لار باندې روزانه روان دي. پورې افغانستان نه چې کوم اطلاعات دي نو هلته کې اطلاعات ډېر زیات خراب دي، ځکه چې هلته کې 90% خلک چې کوم دي نو د هغوی کورونه نشته. هغوی دلته کې 40 کاله 45 کاله دلته کې تیر کړو چې هغوی هلته واپس لاړ شي نو د هغوی کورونه خو یا ړنګ شوي او یا په هغې باندې د هغوی قریبي چې کوم رشته داران خپل خپلوان یې نو هغوی پرې قبضې کړي، هغوی ځان له په هغې ځای باندې نوي تعمیرونه کړي. نو په هغې باندې یو غټه شخړه روانه ده د خلکو ترمنځ، تاوتریخوالی دی هلته کې. خو بیا هم د طالبانو چارواکي کوشش کوي، دومره اطلاعات راغلي دي چې هغوی کوشش کوي چې دغه شخړې هوارې شي. د خلکو ترمنځ هغوی یو کمیشن هم جوړ کړی دی د ملا هیبت الله په مشره په حکم باندې، او چې هغه کمیشن کې 12 د مختلفو وزارتونو 12 نفره دي، 12 کمیټې دي په مختلف لیول باندې او هغوی د هغې تصفیه کوي. خو بهرحال دلته کې مشکلات شته چې کله یو سړی د اسلام آباد او د لاهور په شان ځای نه لاړ شي او په تورخم کې هغه په خیمه کې ژوند تېروي نو د هغه د ماشومانو دپاره ډېره ګرانه وي. په دې کې ټول نه زیات چې کوم تکلیف دی، کوم مشکل دی نو هغه ماشومانو ته دی، هغه ځوانانو ته دی چې کوم په پاکستان کې پیدا شوي دي، هغوی دلته تعلیمونه کړي دي. هغوی له تر اوسه پورې په پنجاب کې چې کوم خلک دی نو هغوی له پښتو هم نه ورځي، دري وله هم نه ورځي. هلته کې په افغانستان کې د تعلیم سلسله نشته، خصوصا د جونو دپاره. نو په دې وجه هغوی ته ډېر زیات مشکلات دی. دغه خلک چې کوم دی نو د خپل مستقبل په هکله ډېر زیات پریشانه دی. بل طرف ته حکومت پاکستان اوس هم دا اعلان کړی دی چې کوم پروف آف رجسټریشن دی پی او آر کارډز هولډرز دي نو هغه به د جون تر اخره پورې هغوی ته اجازت دی چې هغوی لاړ شي. د جون د 13 نه وروسته به د هغوی هم ګرفتاري کېږي. خو داسې هم اطلاعات دي چې د اسحاق ډار چې کوم د پاکستان معاون وزیر اعظم هم دی، وزیر خارجه هم دی، چې هغه کله کابل ته تللی او د هغه هلته خبرې اترې شوي دي او هغه راغلی دی نو لږ ډېره تر لږه ډېره پورې حده پورې نرمي راغلې ده. خو پاکستان دا ژمنه کړې ده چې دوی به د افغان وګړو په زوره ویستلو دا سلسله ته دوام ورکوي او افغان وګړي به خامخا په دې مختصر چې کوم دوی وخت ورکړی په دې کې به دوی
خپل کورونو ته ځي. نو یو خو دلته کې ګرمي هم ده، بل د افغان حکومت سره هم دومره وسیلې نشته، د پاکستان حکومت سره هم دومره وسیلې نشته چې دا په لکونو خلکو د 13 د جون نه مخکې افغانستان ته ستانه کړي. نو یو سلسله روانه ده، خلکو کې ډېر زیات تشویش دی. ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ د میدان ډیجیټل سره. ډېره مننه.